اما عمر حسن نوم دی، د ابوی سره تعلق ساتم د سیرۍ محلې نه. زما ورور بېدرکه شوی دی، عثمان علي د نوم دی، د نن نه 14 میاشتې مخکې. په دې سلسله کې مونږ څلور ورځې پس بیا مونږ په ابوی چوکۍ کې راپورټ درج کړو. نو هغو دا تفتیش کوو نو موږ ته دا پته ولګېده چې زما ورور عثمان علي په مټه کې په ګورړه نومي کلي کې په یو کور دی، په هغې کې وژلی شوی دی، په اجرتي قاتل باندې وژلی دی. علمګیر تی نوم دی او دې شازولا راغوښتی او هغه کس. په دې سلسله کې هغه کسان ګرفتار شو هغه لیږي په تاڼه کې. نو هغه کسان چې څنګه ګرفتار کړو دوی اقبال جرم قبول کړو. زموږ سره لکه دا درخواستونه او هر شي شته، ډي آی جي صاحب نه، د ډي پي او صاحب نه موږ درخواستونه کړي دي. هغو خپل ښه کوشش کړی دی، الله پاک دې ولته دې اجر ورکړي. خو دلته د غالګي د تاڼې انسپکټر چې دی هغه خبره په بله ډډه نه اړوي. کله موږ ته یو ځای ښایي، کله بل ځای ښایي، او موږ له د خپل ورور لاش پکار دی. که موږ ته دا لاش ماش میلاو نه شو، زموږ حکومت ته دا اپیل دی چې لکه زموږ په دغه باندې غور ونه کړی شو، نو دا بوی دا جي ټي روډ دا به موږ بندو او په ځان باندې ټول خاندان پېټرول اړو. ولې موږ ور دې خاورې خلک نه یو، زموږ حق نشته چې دغه شان خلک ګرځي او مجرمان دغه شان ګرځي. او کولاو تړی زما ورور نه هېڅ پته یې نشته چې مړ دی ژوندی دی، کل چېرته یې غورځولی چېرته نه دی. خو موږ له د هغې یو هډوکی هم پکار دی. خو لکه موږ د دې خاورې باشنده خلک یو او موږ له انصاف پکار دی. د وزیر اعلی صاحب نه دا درخواست کوم، د عمران خان نه، د ټول پاکستان نه دا درخواست دی چې زما ورور دې ما ته که مړ یې که ژوندي میلاو شي. او زما د پلار په سپینه ږیره باندې ګرځي راګرځي، دو ورته کله یو ځای ښایي کله بل ځای، بابا نن به وشي او سبا به وشي، نن به وشي سبا به وشي. نو دا خو یو انسان و، که د چا چرګ ورک شي که نه نو پسې لکه خلک خفه او دا خو زموږ ورور دی او دا یې بچي دي او دا زما ورندار ده. او بس موږ له دې انصاف راکړی شي، زما د حکومت نه دا مطالبه ده. موږ ډي آی جي صاحب نه درخواست راوړی و چې دلته موږ څنګه راوړو، د دې ځای نه ډاکخانه راښکړې دی لکه څوک پرې عمل نه کوي. د ډي آی جي صاحب ګناه نشته، نه د ډي پي او صاحب ګناه شته، خو لکه دلته بیکار نه کېږي. مجرمانو خپل جرم قبول کړی دی او دوی دې پرېږدي دغه شان ګورې چې پیسې اخېستې کسي چلې کړی دی، والله علم. خو لکه مجرمان یې پرېښودي، نو مجرمان دي کولاو تڼۍ ګرځي او زما ورور دې په خاورې کې پروت دي. دا کم انصاف دی؟ دا خو د انصاف حکومت دی او په دې کې خو الټه بې انصافي ده. زموږ اوس دا مطالبه چې موږ ته د خپل ورور لاش میلاو شي که په هر ځای کې، او دا مجرمان دې زر تر زره ګرفتار کړي شي او دوله دې د دو سره دې لکه چې څه سزا یې قانوني سزا هغه دې ورته واورولی شي. او 302 دفعه دو نه ده کړې، 365 دفعه یې کړې، دو سره په خپله تللی وم 365 دفعه یې کړې ده او 302 دفعه دو نه ده کړې تر اوسه پورې. نو چې هغوی اقبال جرم قبول کړو، پکار ده چې 302 دفعه دو کړی دی که نه. ماښامونو او دی 13مه میاشت ده چې لاپته دی، 14مه میاشت ده چې لاپته دی. او بس موږ دغه وایو چې انصاف راغلی پکار دی. دا درې بچي مې دي، یو دا هلک دی، یو دا دی، یو مشره ده. بس انصاف غواړم نو.